اتم نمبر صابر دین د پاره په دې انداز سره قرباني ورکړي چې خپل مال اولاد او جنس سره چې نه په مخکې امتونو کې داغي نذیر تیر شوی دی نو بر قیامت پورې راتلون کې خلک داغي نمونه راشي ګوره مناسب صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین په دغه دور کې نبی صلی الله علیه وسلم سره څومره وفا کړی دا کومي طریقې سره د نبی صلی الله علیه وسلم حکم منل داغي ما ته نن ناس تصور هم نشو کولای مړ چې زیاده پلار سټ کټ کول د پارزي نبی صلی الله علیه وسلم نه اجازه ته خلنو د خلک ایمان وسوکره پیدا کی بدر کې نو قتل پلار په کافرانو په سب کې ولاړ بچي مسلمانانو سب کې تور راغستره د پلار قتل پسې ګرځي بچي کافرانو سب کې ولاړ پلار د مسلمانانو سب کې خپل بچي پسې تور راغستې سټه کټ کوي نو ته به ایمان وې دغه سبته وکي نه شي کولای نو صحابه ته ایمان به رقم طرف ورسول ته صحابه جرح کې کم از کم د جرح لپاره خدا ضروري چې دغه عمر ایمان خو پیدا کړي هغه عمر ایمان تاسو سره نشته به جرح څنګه کې بلکې دې ته وګوره نبی صلی الله علیه وسلم په خپل باندې روان دي صحابه کرامو دغه صحابي بارک چې رجم شوی د بارک خبري شروع کړي سمر باندې سخه پښو دغه القتاب توبه نه ورته ویلا ابي ورته ویلا ابي رسم سخت نه غواره او د خفغان انداز اختیار کوته دی ته غوسه شو نو ګوره هغه صحابه او د صحابي بارک خبره کوي صحابه او د صحابي بارک خبره کول نبی اسلام برداشت نه کړه زما تاسو یې سید د جمهور را پاسې کو صحابه خلاف بکواس کو نه هم نمبر مناسب صحابه کرام د نبی صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت دلیل دی دغه د نبوت دلیل دی وسیو صلی چې صحابه باندې جرح کوي د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت هغه دلیل او معجزه کمزوري کول غواړي نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم معجزات ګڼ دي څلور پاږي کې مشهور معجزات دي مناسب یو په قرآن دی یو په صحابه کرام د رضوان الله علیهم اجمعین نبی رسول معجزات کې یو معجزه صحابه کرام دي ته چې گزار کې په صحابه باندې جرح ور باندې کې تنقید پکې عیبونه ورته بیانې دې مطلب دا چې نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت د دلیل کمزوري کول غواړي لسم نمبر مناسب احادیث تاسو ته روان دي الته مونږ وایو وسو څنګه چې نبوت وهبي سیز ده دغه صحابیت هم وهبي سیز ده کسبی نه ده وکسب سرا سوک صحابی نشي جوړل ان الله اختارني واختار لي اصحابي حدیثو کې موجود دي یعنی د صحابیت صحابه کرامو د دیو انتخاب په خپل الله رب العزت کړی دی چې ته جرح کې په صحابي باندې ردی مطلب دا دی چې ته د الله په انتخاب باندې اعتراض کې ان نبی رسول الله والسلام لپاره هغه کسان وزیران او مشیران او ملګری وګرځول چې هغه به رسته کوتاه هغه به رسته ګناهونو کې مبتلا شو غلطۍ نه کولی یو نمونه د امت د لپاره ونه ګرځیدا اسو وجوهات شو مناسب لس وجوهات شو مناسب خد دلایل سلسله شروع درې دلایل امیر سلورم نمبر دلیل محمد رسول الله والذین نبی صلی الله علیه وسلم او د عملګری د اعزاز د نبی رسول الله صحابه ته ورکړي والذین آمنوا معه نوی محمد رسول الله نبی السلام والذین معه د عملګری اشداء وعلى الكفار سخت په کافرانو باندې رحماء بینهم رحم دل په خپل منځ کې تراهم تبین دی لرکان سجدن رکوع کوونکی سجده کوونکی یبتغون فضلا من الله لطیبا فضل الله تعالی ورزوان او رضامندیا سیماهم علامه دی فی وجوههم په مخونو دی کی من اثر السجود اثار د سجدو دی ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل دا مثال لدی په تورات او انجیل او زبور مخکینی کتابونو کې الله ذکر کړو د نبی اسلام د صحابه او صفات او علامه بلکې کتاب مخ کې مناسب کتابونو ته رجوع کوي ان شاء الله مخ کې شاید کې ما تاسو ته واقعیت بیان کړي په دې موضوع باندې کې یاد درته چې د دې صفات مخکینی کتابونو کې هم ذکر او مناسب مخ کې ذکر تفصیل کړو کنه مناسب یاد درته کنه او د دې مثال التم امام قرطبی رحم الله او مفسرین فرمایي والذین ما هو عام ده هغه کسان چې نبی علیہ السلام سره دغه ملګری دي کې تمام صحابه کرام شامل دي ټول صحابه تزکیه مدح تعدیل او ثنا په خپل رب العالمین کړی ده تفسیر قرطبی تحت ازلا امام ابو روز زبیری فرمایي د امام مالک رحم الله په مجلس کې خلکو لري ذکر وکم چې هغه بعض صحابه ته بدر دوی امام مالک رحم الله د آیت لیغي زبیمون کو فار پوری تلاوت کو او فرمایل چې په ځل کې چې د نبی علیہ السلام صحابو نه دی صحابي متعلق غیزي اگر د آیت په ضد کې دی نه دغه ایمان په خطر کې دی ځکه چې په دې آیت کې یو صحابي سره غیز ساتل د کفار علامت خودله شوی دی مقدمه د الاستواب د امام ابن عبد البر رحم الله کتاب دی انظم نمبر دلیل رضی الله عنهم ورضوا عنه دا قران مجید کې زې په زیر صحابو د پر امدغه اعلان کی
الله رضیو ناراضي دی د الله ناراضي دي کوم عموم دی شامل د ټولو صحابو ته او حافظ ابن عبد البر رحم الله فرمایي ومن رضی الله عنه اچانه چې الله راضي شو لم يسقط عليه ابدا ان شاء الله به کلم هغه ته غوسه نشي دغه نه بخښنه نشي ځکه الله تعالی دې خبر علم چې زره دیونه د رضا اعلان کوم آینده کې بدیو دسی یو کار نه کی چې زما د رضا نه خلافي الله په دې باندې عالم مقدمه د الاستياب د حافظ ابن عبد البر رحم الله حافظ ابن كثير لیکي لقد رضي الله عن المؤمنين جبايون کړ دې آیات لاندې لیکلي دي یا ویل من غزوم وسبب اعظم ای افسوس باغ چا باندې چې بوز لري دي سره بدر دوی ته بونه بیان دي یا بعض صاحب مبارک کوي فإن هؤلاء من الإيمان شرط لري خلق ایمان بالقران په قران باندې دي سبون من رضی الله عنه چې دیو بدر دوی غچاته چې قران ورنه اعلان کړ رضی الله عنه مرض الله تی راضی دی ته ناراضی کی دلیل نمبر 6 والذین کسان جاءوا من بعدهم چې راضی ورستر دیونه یقولون وای ربنا ای رب زمونږ اغفر لنا وبخمنتا وبخمنګ ول اخواننا الذين امنوا زمونږ کسان سبقونا بالایمان سبقت کړه په ایمان وړاندېواله کړه په ایمان سره ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين او مگر جو پزنو زمون کی خیره د پاره کسانو چې ایمان راوړل دي ربنا انك رؤوف رحيم سوره حشر پر نمبر 28 امام رازی رحم الله د ایت لاندې لیکي بینا ان من شان من جاء من بعد المهاجرين والانصار بیان کړی دي چې بشک شان د هغه چا چې راځي رستر مهاجرینو او انصارونو ان یذکر السابقین اجز یادای به سابقین مخکینی تیر شوی هم المهاجرون والانصار چې هغه دي چې دیو مهاجرین او انصار دي بالدعاء والرحمت په دعا او رحمت سره بیا دي یعنی درست راتلون کو صحابونو چې رست څومره مسلمانان راځي وي صفت بدای چې صحابه کرام په دعا او رحمت سره ذکر کوي فمن لم يكن كذلك بسوق چې د غرنګي نه بل ذکرهم بالسوء یو سلادی په بدای سره یادای نو کان خارجا من جمله اقسام المؤمنین نو یبدا خارج د ټولو اقسام د مؤمنانو بنص هذه الای په نص د ایت سره تفسیر کبیر ته تاجه د چې صحابو خلاف لګیاره بکواس کوي یره صحابو خلاف جب غلط خوځي صحابه پر رحمت سره نه یادي صحابه په خیر سره نه یادي د صحابو مدح خوانی نه کوي الټا لګیاره په بدای سره یادي نو د مؤمنانو د ټولو قسمونو نه خارج دي مؤمنانو قسمونه تاسو ویل دي یو کامل مؤمن دی یو کمزور مؤمن دی یو درمیانه مؤمن دی حدیث کې خپل تیر شوی دی مناسب من را منکم منکرا وليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان یعنی هغه کامل مسلمان هغه درمیانه مسلمان کمزور مسدایو ته رسیږي ټول نه خارج دی مناسب دا یو خبره زو مناسب مونږ ویلو چې په صحابه کرامو باندې تنقید کول حرام دي ان شاء الله په باندې دلایل روان دي حواله جات روان دي قران نه حدیث او د فقها او د متکلمینو عبارات هم د عقیده کتابونو روان دي خدلته یو مثال لاغي ذکر کیږي مناسبو یو سړی وای صحابه کرامو نو خدا غلطی شوی وکنه زیات کوم خیر دی نو مونږ بل ورځ په وضاحت کې ویلو کله یو صحابي نه غلطی شوی د هغه صحابي توبه وستره او مشهور قاعده التائب حدیث دی التائب من الذنب كما لا ذنب له او بیا جیبه دا چې د صحابه کرامو د توبې د قبولیت اعلان قران مجید کې شوی دی الله رب العالمین کړی دی مثلا د احد جنگو یو طرف ته جبل رومات دی غونډي باندې نبی صلی الله علیه وسلم څخه کسان مقرر کړل چې پته وشي چې شکست خدا سبحانه راکوزيږي چاهي مونږ بدن په جنگ کې ټوکلي شي مارغان راځي زمونږ بندامونه غخو وړي هم به تاسو غونډي نه پرېږدئ نه راکوزيږي لږ وخت کې میدان فتح شو کافرانو ته شکست د هغه جنگو چې په دې کې د کافرانو یو کال پل تیارې کړو خزي هم ځان سره وستیو بچي هم راوستیو خپل مالونه هم راوستیو په دې غرض چې کوم کې څوک د جنگ نه تختی د مقابله نه تختی نو خپل خزي ورته پیغور ورکړي چې مونږ چاته پرېږدي دلته بچي ورته आवाज کوي مونږ چاته پرېږدي مال ور نه پاتې کیږي نو خپل بیړۍ به جوړیږي د تختې نشي او دوی چې راوته میدان جنگ ګرم شو په لږ سات کې ادي یو غړ دشمنه غړ پهلوانانه چې یو د مین نتلو نو دی ټول چې پته ولې کې سو خطرناک وروه تختیره خزه بچي او مالونه پریخي اندازه خپل ولګوي چې دا وسومره سبه دی وراوړي ساروي پکې او اوزار قسمه سونه چاندي پکې او نور قسمه سيزونه پکې د ریوان اجتماع موږ سو کې تبلیغي مرکز کې د ریوان اجتماع کې ورسته به خدمت د پاره کم کسانو چې کم سبب پاتې شوی د چانه بلوي دلیو دا چې به راځم خپل په یو میاش کې دغه راځم کېده دومره سبب پاتې شوی دا وینه پاتې شوی نو دا به دغه کسانو غورځېدلی او ورکشوي ورنه
نو چې جنگ دی او دیو دومره کسان راغلي دي مال مون پاتې شو بچي مون پاتې شو خزي مون پاتې شو ټول وینځي غلامان وګرځیدل نو دې صاحب خپل کې سوچ کول ګوره دې صاحب جنگ او د لاس پلاس جنگ مناسب لاس پلاس جنگ کې زله څنګه ستل کی په خپل لګي درته 15 منټه سره نشي کولای سره ستل شي بس دا اوس خو یو ټوپک مو وګو جنگ دی بټنو جنگ دی مناسب دا نو مخامخ تور وډارونه ورسره وسوم درانه نو دی خپل کې سوچ کو یار دیو جنگ مو کسو ګنټه ورنګی دا زخمی هم دی پکې اکثر بازي او اوس لګیا دی مال غنیمت هم را غونډې د خدمت هم کوي نو نبی له سلام خو مونږ ته ویل چې غونډې به نه پرېږ دی خو جنگ خطر و د جنگ خطر ختم شو کافران په دغه طرف باندې دا بدر ته چکل ورسې نقشه وګوري په دغه طرف کافران وتښتېدا دی چې غونډې و نبی رسول الله ډېر مضبوط حکمت عملی وکوله جنگ کې ډېر مضبوط حکمت عملی نو دا هغه طرف نه خالد بن ولید د امیر منم کړو تل مزي ول ضرورت نشته وزولې نه نو دا هغه طرف نه خالد بن ولید رضو راغی د نورو کسانو سره په دې حمله ور شو کسان لګ پاتې شي او مقابله ونکړه شو خطر رااله نو میدان جنگ به ګرم شو دی خو خبر نو مسلمانان ګډوډ شو دي کی نه خبره دشمن راشي حمله کی گزارو کی بسړی باندې نو خبر هغه ته ورسې نبی سم خپل ور پکې زخمی شو غاخونه مبارک شهیدان شو یو صحابي د الله سبل صاحب قتل شو ته دې ته وګوره دینه بل لویا صالحه کې دي شي نشي کې ده مناسب الان کې دا لویا واقعي او شو دومره لویا واقعي د دینه پس له احد میدان کې دی وتلی نه دي سورہ ال عمران چې ګوري قران آیات راغی لقد عفا عنکم لام تو تی داخل د ماضی باندې معنا قسمه پیدا کی لقد عفا عنکم زما دی قسمی ایصابو په تحقیق سره ما تاسو عفو کړی دا دور کو مخ کې بیا رضی لقد عفا عنهم داری کې مرته ویلا نبی رسول الله ته تم ورته لقد عفا عنهم نبی رسول الله ته په تحقیق سره الله دیو ته معافی کړی دا عفو ورته کړی دا راسه مرته ویلا تاسو ته الله عفو کړی دا نبی رسول الله ته لقد عفا عنهم په تحقیق سره الله دیو ته عفو کړی دا او بیا اوسو پسیره د مدینه منورې ته هلته قران مجید آیات راځي واستغفر لهم پیغمبر دیو د پاره بخنه وغواړه واستغفر لهم د دیو د پاره ور تاسو ګره دوه تاکیدی اعلانات رااله لقد عفا عنکم لقد برایرا سے مرتل نبی رسول الله تم ورته وایا پیغمبر دیو د پاره بخنه وغواړه د الله او سیران مو شو د موافق به بخنه د سو وغواړي زین کې بیا د اشکال راته شو نبی رسول الله بخپې چې ګور تاسو غونډې ولې پرې خو دا څومره نقصان وشو حمزه رضی الله تعالی په کې بدن ټوکړي شو نور صابلولی پهلوانان پراته ولتا او نبی رسول الله چراغ ستر مبارک نو توخ کې دا اوخ کداري وهلې وجړه معاملې دې تر رسیدلې نو بد دې تر رسیدلې او پیغمبر ته ورته بخنه وغوړو چې دی وګوري چې بخنه راته نبی صلی الله علیه وسلم غواړي نو خامخا په تور نبی رسول الله خبر نه دی موږ خوشاله دي مخکې بیت نه رااله وشاورهم فی الامر پیغمبر سره مشوره کول پرې نه دی پیدا اعظم ته مشوره د لدر کې پیدا اعظم ته توکل ازره کې سمره ولا چې ګوره دا خپل ته دی مشوره نبی رسول الله خدا و چې دن نه پاتې شو مونږه او دفاع وکړو د نوجوانانو په نه د الله رسول وجود دشمن سره جنگ کو بهر وځو مشوره دلته ومن به دلته رااله دی باغ غونډې مقرر لاغوي په خپل مشورې سره واپس راکوشو کسان نو اسنه آینده مشوره غستل تر کې ردی نو پرې فاذا اعظم ته فتوکل الله ان الله يحب الداغ ګوره مناسب کې غلطي ادول جایز وې د دینه بل غلطي نشو کېږي الله د تنقید ټول لارې بند کړې پولی ورته واله چې قیامت پورې یو کس د پر تنقید لار باقی پاتې نشي وګوره مناسب لقد افانکم دینه دور کو مخ کې ارشاد دی لقد افانهم پس منظر د احد جنگ په موقع باندې نبی علیہ السلام د صحابه دی جماعت په غونډې باندې مقرر کو دی ته هدایت او یاري کړه چې کفته وشو که شکست خو تاسو خپل زینب پرېږ دی کله چې جنگ شروع شو مشرکین ته شکست شو نو ټول مشرکین و تختیدل او میدان خالی پرې خو مجاهدین صحابه ستړي او زخمی او په خدمت کې لګیاو الته غونډې ولا صحابه په خپل منځ کې دوړلې شو یو ډلې ویل د نبی رسول الله مقصد دا و چې دې طرف نه د حمله خطر ده لہذا تاسو دې زین مخوځي لیکن نو خطر ختم شو ځکه چې مشرکین و تختیر او میدان خالی شو او مجاهدین صحابه زخمی هم دي ستړي هم دي اوس په بل خدمت کې لګیا دي او دا خدمت به مونږ وکړو دوی مډلې منه کړ چې نبی صلی الله علیه وسلم مونږ منه کړیو
تاسو خپل ځای نه مخوځي دي کې یو ډول راکوزه شو بل ډول الته پاتې شو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ چې ایمان نه دراوړل دی وخت پورې داغه په قیادت کې یو لخر د غونډې طرف نه حمله ور شو دا غزینه حمله وکړه غونډې ولا صاحب مقابله وکړه شهیدان شو او دغه ډله د مشرکین ناس او مسلمانانو باندې حمله ور شو مسلمانان په خپل منځ کې هغه ګډ وډ شو سيو طرف ته لاړ سبل طرف ته حالت دې ته ورسېرو چې باندې صاحب د لاس خپل ملګری هغه ولګیرو شهیدان شو او شیطان څنګه ول ان محمدن قد مات د سره صاحب پریشان شو یو طرف ته لاړ تر به تر شو بل طرف ته مشرکین په نبی رسول الله باندې حمله ورشو نبی له سم غاخ مبارک شهید شو تندې مبارک کی تړای نه نوتی بدن مبارک زخمی شو غرض دا چې د غلویا فتح په شکست سره بدل شو او مسلمانانو ته خاص کر نبی له سلام ته عظیم سانه او غم ورسېرو او دینه پس نبی له سلام او صحابه مدینه منوره ته نه رسیدلی چې لار باندې یتونه نزل قد افامکم التلام تو تی داخل په قد باندې چې دا قسم ما نور کینی زما دي قسم چې ما تاسو ته عفو کړی دا او دور کو مخ کې فرمایي لقد افانهم پیغمبر تم ورته وای چې ما دې ته معافي کړی دا او دغه لار باندې درې ما یتم نازل شو واستغفر لهم پیغمبر دې لپاره بخنه وغواړه ان الله ته سپارښت وکړي دې لپاره مفسرین فرمایي دوزل په تاکیدی الفاظ سره دا اعلان وشو دا دینه پس د واستغفر لهم څه ضرورت جواب دار چې صحابه زین او زل کې دا خط شو یره وا چې الله خو را ته معافي کړی دا نبی له صلوات والسلام مخامخه خپي په دې سره الله رب العالمین دغه خط سم ختم کړ ځکه چې هر کله صحابه دا ولیدا چې نبی له سلام زمونږ لپاره الله تعالی ته سفارش کوي وبخنه غواړي دا دلیل د خبرې چې نبی له سلام زمونږ خپنه دي بلکې خوشاله دي او دینه پس چرته موضوعي روایت کې څوک دا نشي خو دی چې نبی له سلام په تور د خوشتبي یا مزاق صحابه ته ویلي چې اے صحابه کته سو پلان کې موقع باندې غونډې نه پرې خو دی دا دومره لوی صدمه بنه راځي دی او کله د یو څوک په تاریخي روایت کې نشه غوړي صاحب نبی رسول الله په موقع باندې خپګان اظهار کړي دومره ډېر تاکیدات او ضرورت جوابدار چې په دې سره راتلونکو خلکو ته تنبیه ده چې تاسو لپاره د صحابه غلطیاں ذکر کول قطعا جایز نه بلکې دا حرام دي